السلام علیکم. زمونږ د پښتنو په کلچر کې د جرګې ډېر اهمیت دی او دا د پښتنو شان دی. جرګه کې پښتانه خپل مسلې حل کوي په مشترکه کوششونو باندې. اوس چې کله نه منظور پښتین دی تحریک پښتون تحفظ موومنټ د جرګې او عوامي عدالت اعلان کړی دی، ریاست ډېر پریشان دی او د هغوی خلاف مختلف اقدامات کوي. یو پیری ولا کیمپ خراب کو، بیا یې اوس په هغوی په تنظیم باندې پابندي ولګوله. خو دا د دې مطلب دا دی چې د پښتنو د ګیلو او د مسلو د ریاست سره څه حل نشته یا ولا اهمیت نه ورکوي. او په جرګه کې به څه وشي؟ هغوی به خپلې مسلې مخکې کړي، د هغې د حل لپاره به د مشرانو نه رایې والي. خو یا خو داسې څوک شته په دې حکومت کې چې کوم د مغرب هغه سازش کامیابوي چې پاکستان کې په مختلف قومیتونو کې نفرت سیوا شي او دا د اخره کې پاکستان ریاست ته نقصان ورسوي. نو کو دغه خلک د دوی مخنیوي پکار دی، ځکه چې ته جایز مطالبه پیش کولو ته قوم نه پرېږدي نو بیا به هغوی ریاکشن کوي. او د پښتنو دا په جینز کې دي چې هغوی خپله بدل نه پرېږدي. نو کو ته د هغوی باندې تشدد کې یا پې کارروایي کې د هغې ریسپانس به راځي، پورمن جدوجہد ته نه پرېږدي نو به ټوپک رالي او د ټوپک نقصان به بیا ریاست دی او داسې اقدامات چې د ریاست بنیادونه کمزوري کوي. نو کو ستاسو دا خیالي چې دا موږ څه لوی کارنامه کوو چې یو پورمن جرګه منې کوو یا په هغوی پابندي لګوو، نو دا تاسو د پاکستان خدمت نه کوئ، دا تاسو د پاکستان سره دشمني کوئ. د خدای دپاره د وړو قومونو مسلې واورئ، د هغوی ګیلې واورئ، نو هله به دا پاکستان مخکې ځي. کو تاسو پاکستان سره پنجاب ګڼئ نو دا تاسو په غلط فهمۍ کې. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پیو کې او په سوچ کې څه ګناه نشته.